دې وخت کې موجود یم د جماعت اسلامي په بندار کې یعنې جلسهګاه کې موجود یم. را سره موجود دی د پېښور د جماعت اسلامي ډپټي جنرال سیکرټري جناب راځي. اوس دوی دلته کې د غزه حوالې سره نن په د جلسهګاه کې موجود دي. دا راته مولانا صاحب ووایي چې دا کومه په فلسطین کې او په غزه کې چې کوم اسرائیلو ډېره انتهایي یعنې یو بده ورځ راغښتې ده، مسلمان ممالکونه هم موجود دي دلته کې، د هغې خلاف هېڅ قسمه کاروایي نه کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ټول نه مخکې جماعت اسلامي مرکزي قیادت ته سلام پیش کوم چې هغې د فلسطین د حقوقو دپاره خپل حق ادا کړو او د هغې دپاره یې اواز اوچت کړو. حقیقت دا دی چې نن سبا ټول حکمرانان بالکل خاموش دي او صرف دینی تحریکونه جماعت اسلامي خصوصا په هغې کې په ټولو کې په ټاپ روان دی او د هغې دپاره هم د هر قسم تعاون او د مرستې دپاره کوششونه کوي، جدوجهد کوي، اواز اوچتوي او د باطلو قوتونو خلاف مقابله کوي. نو ټول حکمرانان چې کوم دي بالکل خاموش دي او چې کوم حق ادا کول دي او د هغې دپاره اواز اوچتول دي هغه نه کوي. نو موږ ټولو مسلمانانو ته پکار دا دي، صرف جماعت اسلامي ته نه، ټولو دیني جماعتونو له، سیاسي جماعتونو له، د پاکستان حکمرانانو له او آرمي چیف له ټول ته پکار دا دي چې هغوی د فلسطین په حق کې اواز اوچت کړي او د هغې دپاره منډه ترړه ووایي. اسلامي ملکونه موجود دي، یو طاقت شته دی په هغې کې پاکستان، ایران، دې سره څنګ کې نور عرب ممالک شته دی، ولې یو کېږي نه په یو ټغر باندې راغونډېږي نه؟ اصل کې حقیقت دا دی چې په دنیا کې د اسلامي حکومتونو د لیول یو قائد او لیډر نشته دی چې هغې را جمع کړي. جماعت اسلامي هم دغه آواز کوي. اوس هم دا چې کوم دغه ګورئ، دا کومه مارچ ګورئ، نو دا د بین الاقوامي تحریکونو فیصله وه چې په ملیشیا کې، انډونیشیا کې، بنګلادیش کې، پاکستان کې چې حکمرانان دا کار نه کوي، نو پکار دی چې موږ د دیني تحریکونه موږ یو ځای کړو او انټرنیشنل سطح باندې په دغه ملکونو کې موږ اواز اوچت کړو چې حکمرانانو ته خپل هغه احساس ورکړو، غیرت وله ورکړو چې هغې هم راپاڅي. څنګه چې تاسو ولیدو چې جماعت اسلامي په جلسهګاه کې د KPK سمیت د پوره پاکستان نه خلکو شرکت کړی. رمضان شینواری، بیام خیبر، اسلام آباد.